پنځمه سپاره څلورم نمبر رکوع سوره نساء اوم نمبر رکوع پنځمه سپاره څلورم نمبر رکوع سوره نساء اوم نمبر رکوع بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقربوا الصلاة مستنزدې مزئ وانتم په داسې حال کې چې تاسو سکارا په حالت د نشه کې حتی تر دې پورې تعلمو چې تاسو ته هوش راشي ما د هغه څه تقولون چې تاسو یې وایئ ولا جنبا او نه به مونځ په حالت د جنابت کې ورځئ الا مګر ورتلای شي عابر السبیل څه وخت چې مسافر یې حتی تغتسلوا تاسو تر دې پورې چې تاسو غسل وکئ وان کنتم مرضى او که چېرته تاسو یې بیماران او علی سفر یا تاسو یې په سفر کې او جاء احد منکم من الغایط یا په تاسو کې یو کس راشي قضای حاجت نه او لامستم النساء یا یې ښځه مس کړي ولم تجدوا ماء بیا تاسو اوبه نه ومومئ فتیمموا صعیدا طیبا بیا تاسو په پاکه خاوره تیمم کوئ فامسحوا بوجوهکم طریقه یې دا ده چې خپل مخونو باندې مسح کوئ و ایدیکم په لاسونو سره مسح کوئ ان الله کان عفوا غفورا بېشکه الله معاف کوونکی بخونکی دی الم تر الى الذين آیاتون قتل او خلق ته اوتو چاته چې ورکړی شو نصیبه حصه من الکتاب د کتاب نه یشترون ضلالته دوی په باندې علی گمراهي و یریدون دوی اراده لري ان تضلوا السبیل ادا چې تاسو له لارې نه گمراه کی تاسو نه لارې نه بې لارې کې واعلموا پوه شئ اعلم باعدائکم الله د تاسو دشمنان ښه پېژني وکفا بالله ولیا او کافی دی الله ولی وکفا بالله نصیرا او کافی دی الله مددګر ومن الذین هادوا او د هغو خلکو نه چې یهودیان دي یحرفون الکلم عن مواضعه دوی د الله کلام د خپلو زګونه بدلوي په تورات کې ویقولون دی وایي سمعنا مونږ واورېدل وعصینا او نافرماني مو وکړله واسمع واوره غیر مسمع د نه اورېدونکي په شان باندې وراعینا او راعینا وایي لین بالسنتهم د خپلې ژبې ګرځولو سره وطعنا فی الدین په دین کې تان یعنی طنز کوي ولو انهم قالوا سمعنا او کچېرته د یهودیانو ویلو چې مونږ واورېدل و اطعنا او مونږ اطاعت وکړو واسمع واورا وانظرنا اے د الله رسول مونږ ته نظر د کرم وکړه لکان خیرا لهم دا ضرور دوی دپاره غوره و اقوم او ډېره د انصاف خبره ولكن لعنهم الله لیکن الله په دوی لعنت فرمایلو بکفرهم په سبب د دوی کفر فلا یؤمنون پس ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لږ شانتې خلک په دو کې یا ایها الذین اوتوا الکتاب هغه خلکو چاته چې کتاب ورکړی شوی دی آمنو ایمان راوړئ بما نزلنا هغه څه باندې چې موږ نازل کړی مصدقا لما معکم تصدیق کوونکی دا کتاب چې تاسو سره دی من قبل مخکې تر دې ان نطمس وجوهکم ادا چې تاسو مخونه مسح شي فنردها بیا به مونږ دا وګرځو علی ادبارها د ستاسو شاګانو طرف ته او نلعنهم یا مونږ په دوی لعنت کما لعنا اصحاب السبت څنګه چې مونږ هفتې ورځو والو باندې لعنت کړی وکان امر الله مفعولا او الله حکم بخامخا پورا کیږي ان الله بشک الله لا یغفر نبخي ان یشرک به څوک چې د سره شرک وکړي ویغفر ما دون ذلک او بخي دین علاوه چې څومره ګناه وي لمن یشاء چې خوښه شي ومن یشرک بالله او څوک چې الله سره شریک وګرځوي فقد افترا پس تحقیق سره د تړل وکړه اسم عظیم په الله ذات باندې د لوی ګناه الم تر الى الذین آیاتونه کتو خلق د یزکون انفسهم چې دوی خپل ځانونه پاک حسابوي بل الله یزکی بلکې الله پاک کوي من یشاء چاته چې خوښ شي ولا یظلمون فتیلا او چا باندې دانه خرما یعنی د کجورې ډکی برابر بمبت برابر هم ظلم نه فرمای انظر کیف یفترون او ګوره څنګه تړل کوي علی الله الکذب په الله باندې د دروغ وکفا به اثما مبینا او دا کافی د صریح ګناه